السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. स्पेन गरबी मुल्कों के बेशक शामिल थे। हो د معاشي استحکام په لحاظ د یورپ کم مستحکمه ملکونو کې شمیرل کېږي. د کار مواقع، ګټه او د ژوند معیار د یورپ د نورو ملکونو مثلا فرانس، جرمني، هالند یا د انګلستان وغیره په مقابله کې دلته کم دی او دا عموماً ویل کېږي. خو دې نه باوجود د پاکستان په مقابله کې د دې معاشي حالات پاکستان نه چې کم خلک دلته راځي د هغوی لپاره بهتره دي. عمده وجه ده چې ډېر خلک د پاکستان دلته د کاروبار په سلسله کې هم او د ملازمت په سلسله کې هم راځي او تر څو چې د احمدیانو سوال دی نو هغوی چې کله هم د پاکستان نه راوځي نو د دوه وجوهاتو په وجه راوځي چې پکې د ټولو نه لویه وجه د مذهبي پابندۍ ټولو نه لویه وجه ده او د ازادۍ نه کېدل پاکستان کې د احمدیانو لپاره، او بله بیا د معاشي حالاتو بهتري ده. د دلته چې کوم خلک راځي د هغوی اکثریت سیاسي پناه دلته چې اخلي نو دا وي یا مستقل د رهایش ویزه چې د اخیستو کوشش کوي نو دا وي چې د احمدیانو حالات په پاکستان کې داسې نه دي چې موږ په آزادانه طور د ځان ته د خپل ایمان مطابق مسلمانان ویلی شو یا عبادتونه وکړی شو یا نور چې کوم مذهبي رسومات دی هغه دی پوره کړی شو. ځینې خلک خو په صحیح طور خپل حالات بیانوي چې کله هغوی دلته کیس کوي، خو ځینې پکې د ځانم ډېرې خبرې وکړي په مغربي ملکونو کې دلته کم او په نورو ملکونو کې د یورپ ملکونو کې زیات. حالانکه د دې څه ضرورت نشته. حضور فرمایي چې ما ډېر ځل دا بیان کړی دي چې که حقیقي او رښتیا خبره بیان کړی شي او د مذهب په نامه چې په مونږ کومې زیاتۍ روانې دي په پاکستان کې صرف د هغه وویلی شو دا د بیا ورته
بیان کړی شي چې په داسې حالاتو کې موږ لپاره اوسېدل په ذهني طور شدید دباو کې موږ راولي او دا یو مستقل تشدد هم دی. نو په عام طور دا خلک او د حکومتي انتظامیه هم یا د عدالتونو چې کوم ججان دي هغوی هم پوه شي په دغه خبره او د مدد او د همدردۍ رجحان لري. نو د نورو خلکو په خبرو کې د راتلو په ځای یا د وکیلانو په وینا ځان یا خپله خبره د مبالغې سره وړاندې کول د دې څه ضرورت نشته د کیس کولو په وخت. همدغه شان د شروع نه واخله تر اخره پورې بیان هم پکار چې ستاسو د یو وي، دا نه چې بیانونه تاسو بدلوئ او په دغه وجه بیا انتظامیې ته د دروغو شک جوړ شي. د دروغو نه خو هسې هم یو احمدي ته پکار ده چې ځان ساتي. خدای پاک خو دروغ د شرک برابر ګرځولی دی او د یو احمدي نه خو چیرې هم دا توقع نشي کېدی چې هغه به شرک کوي. یو خو د هغه دعوه دا ده چې زه ټولو نه زیات د خدای پاک د توحید اقرار کوونکی یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې راغلی یم او د زمانې امام او مسیح موعود او مهدي موعود منم. او بل خوا هغه بنیادي ګناه چې ترې بچ کېدل د یو موحد لومړی فرض دی، بیا د هغې نه ځان نه بچ کړئ. نو په دغه لحاظ هر احمدي ته خپل جاج اخیستل پکار دی چې د دنیا د فایدو د حاصلولو لپاره چېرته موږ نه څه داسې حرکت خو نه سرزد کېږي لګیا دی یا داسې حرکت خو موږ څه نه کوو لګیا یو چې کوم د خدای پاک مخې ته موږ انتهایي ګناهګاره جوړوي لګیا یو. نو لکه څنګه چې ما وویل چې که موږ د خپل د ایمان بچ کولو لپاره په خپل دین باندې قایم پاتې کېدو لپاره د خپل ملک نه راوتي یو، نو بیا د خدای پاک حکمونو ته موږ ته ټولو نه مخکې فوقیت ورکول پکار دی. موږ ته دا کتل پکار دی چې احمدیت یعنی حقیقي اسلام قبلولو نه پس زموږ ترجیحات څه دي او څه پکار دي چې وي. که دا ترجیحات د خدای پاک د احکاماتو مطابق نه دي نو بیا موږ هغه مقصد نه دی بیا موږ ته چې کوم مقصد زموږ د هجرت دی، او که دا د دې مطابق دي نو بیا موږ د دغه هجرت مقصد بیا موږ ته او په داسې صورت کې بیا د خدای پاک فضل هم زموږ شامل حال وي. که زموږ بنیاد هم په دروغو دی او موږ د دنیا حصول خپل مقصد ګڼلی دی نو بیا موږ د خدای پاک د فضلونو وارثان نشو جوړېدی. د خدای پاک چې څوک واحد ګڼي او د خدای پاک چې څوک عبادت کوي هغوی هیڅ شرک نشي کولی. هغه خلک چې د خپل د پیدایش د مقصد حقیقت باندې هغه خلک څوک چې د خپل د پیدایش د مقصد په حقیقت پوه شوي دي د هغوی د ژوند لومړی مقصد د خدای پاک رضا ترلاسه کول وي. موږ ته تل دا یاد ساتل پکار دی چې دنیا حاصلول او د دنیا په رنګینو کې ډوبېدل زموږ مقصد نه دی او نه دا د یو مؤمن د مقصد او نه دا د یو مؤمن د پیدایش مقصد دی. که موږ د خدای پاک راضي کولو لپاره هغه مقصد د خپل پیدایش د ترلاسه کولو کوشش وکړو چې کوم هم هغه ښودلی دی نو هله بیا موږ حقیقي کامیابي هم ترلاسه کولی شو، په دغه دنیا کې د راتلو مقصد پوره کولی شو. دا دنیا د دې نعمتونه خو به موږ ته ترلاسه شي ځکه
چې کم خلک چې د خدای پاک طرف ته ځي نو خدای پاک هغوی د دین او د دنیا د نعمتونو نه محروم نه ساتي. چې کم خلک د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوششونه کوي نو خدای پاک هغوی د دنیاوي نعمتونو نه هم محروم نه ساتي، بلکې خدای پاک موږ ته دا دعا ښودلې ده چې ما نه د دنیا او آخرت حسنات غواړي، لکه څنګه چې فرمایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې فرمایي چې انسان د خپل د نفس د خوشحالۍ لپاره د دوو څیزونو محتاج دی. یو دا چې د دنیا په دغه مختصر ژوند کې او په دې کې چې څومره مصیبتونه او شداید او ابتلا وغیره انسان ته راپېښېږي د هغوی نه په امن کې دې وي، او بل فسق و فجور او روحاني بیماری چې دا د خدای پاک نه لرې کوي د هغې نه دې د خلاصۍ بیا مومي. یعنې دوه خبرې دي د انسان لپاره، یو دنیاوي مشکلات او بیماری او بل روحاني مشکلات او روحاني بیماری. نو دغو دواړو نه د نجات لپاره کوشش کوي انسان. فرمایي چې د دنیا حسنه دا ده چې که جسمانی او که روحاني، چې د جسمانی او روحاني دواړو طور د هر قسمه بلا او د ګنده ژوند او د ذلت نه دې محفوظه پاتې شي. فرمایي بیا نور د ربنا نور تشریح راوي فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. فرمایي دلته د ربنا باره کې چې د ربنا په لفظ کې په حقیقت کې هم د توبې طرف ته یوه باریکه اشاره ده. کله چې انسان ربنا وایي چې یا زمونږ ربه، نو دا انتهایی د خدای پاک طرف ته ټیټېږي، ځکه چې د ربنا د لفظ غوښتنه دا ده چې هغه انسان د هغه نور اربابان، نور چې کوم ربونه چې هغه مخکې جوړ کړي وو د هغه نه ویزاره شي، د هغه رب طرف ته راشي، او دا لفظ د حقیقي درد او د حقیقي ګداز نه بغیر د انسان د زړه نه راوتی نشي. ربنا چې کله حقیقي طور باندې انسان وایي نو بیا په یو درد دا راوځي. داسې خلک هم شته چې صرف په ظاهري طور د ربنا دا دعا کوي، خو د زړه کیفیت د زړه کیفیت بل وي. خو که انسان د زړه په کیفیت دعا غواړي نو عمله بیا په حقیقت کې د ربنا لفظ د خولې نه راوځي، او د حضرت مسیح موعود علیه السلام مطابق د ربنا لفظ خو د خولې نه راوتی نشي تر څو چې حقیقي درد او حقیقي ګداز نه وي. فرمایي چې په اصل کې انسان خپل نور هم ډېر اربابان جوړ کړي وي چې په خپلو هیلو په دغه بازۍ چې کله هغه پوره ډاډ لري نو هغه دغه رب وي. هغه په خپل علم یا په د مټو په زور باندې ویاړ کوي نو همدا بیا د هغه رب دی. هغه په خپل حسن یا په مال او په دولت باندې فخر کوي نو همدا یې بیا رب دی. نو همدغه شان بزرګه او اسباب د هغه سره لګېدلي دي تر څو چې دا ټول پرې نه دي، د هغې نه بیزاره نشي او د هغه وحده لا شریک و رښتوني او د حقیقي رب مخې ته د په نیازمندۍ سر ټیټ نه کړي او د ربنا پر درد او د زړه ویلي کوونکي اوازونو سره د هغه په آستانه پرېونیسي تر هغې هغه حقیقي رب یې نه دی ګڼلی. تر هغې هغه په حقیقي رب پوه شوی نه دی. لکه څنګه چې ما وایي چې خلک وایي چې
مونږ د رب نه دعا کوو، خو فرمایي چې حقیقي رب رحم هغه وخت ویلې کېږي تر څو چې د درد نه ډک او زړه ویلې کوونکي اواز روزي لګوي. په دغه حقیقت پوهېږي انسان چې ما رب نه ویلې دی، نو زه یو وحده لا شریک خدای ته اواز کومه لګیم چې زما رب دی. او کله چې دا وي نو مله بیا هغه حقیقي رب ګڼي او د هغه نه دعا غواړي. نو فرمایي چې داسې په دلسوزۍ او په جانګدازۍ د هغه مخې ته د خپل د ګناهونو اقرار چې انسان کوي او توبه کوي او هغه مخاطب کوي چې ربنا یعنی اصل او حقیقي رب هم ته، خو مونږ په خپلې غلطۍ بل طرف ته روان وو. او اوس هغه ټول د دروغو بوتان او باطل معبودان ما پرېښودو او په رښتوني زړه ستا د ربوبیت اقرار کوم او ستا په آستانه راځم. نو دا د هغه حالت چې په اخلاص چې دا د هغه حالت د په اخلاص د خدای پاک مخه د ټیټېدو د هغه د عبادت کولو او د خپل د مقصد د پیدایش په مقصد باندې د پوهېدو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ کې کتل غواړي. مونږ چې کله داسې خپل د رب ته د دعا کولو د رب نه د دعا غوښتو او خپل رب ته د آواز کولو حق پوره کوو، نو د دنیا حسنات به هم موږ ته ترلاسه شي او د آخرت حسنات به هم موږ ته ترلاسه شي. بلکې د دنیا حسنات هم انسان د آخرت حسناتو د حصول لپاره غواړي چې صحت دې د هغه وي نو د خدای پاک د عبادت حق دې هم پوره شي. صحت یو دنیاوي خیر دی، د دنیا یو بلایي ده، د دنیا ښېګړه ده، په حسناتو کې شامل دی. که صحت وي نو عبادت هم انسان بیا په صحیح تور کولی شي. که مال لري هغه نو د خدای پاک د دین له خاطره د هغې د قربانۍ حق پوره کولی شي، د هغه د بندګانو د حقونو د پوره کولو توفیق ورته بیا ترلاسه کېدی شي. نو دا اهم اصول موږ ته همیشه خپل وړاندې ساتل پکار دی. د عبادت د حق پوره کولو خبرو شو، نو دې باره کې هم موږ ته همیشه دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د هغې د پوره کولو کوشش مله کېدی شي چې کله موږ د خدای پاک د حکم مطابق د خپل د پیدایش مقصد پوره کوونکي د هم یو. دې باره کې خدای پاک فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما پیریان او انسانان صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. د خدای پاک د احکاماتو طرف ته چې کله مونږ ګورو نو یو پسې بیا بل حکم چې کوم طرف ته مونږ بوځي هغه دا دی چې خدای پاک یې چیرې مه هېروئ. ستاسو د دنیا کوششونه دنیاوي کوششونه هم پکار نه دی چې تاسو د خدای پاک د ذکر نه غافل کړي او چیرې هم د دنیا خواهشاتو تکمیل د صرف د دنیا د ترلاسه کولو په غرض دی ستاسو مطمع نظر نه وي. حضرت مسیح اسلام یو ځای کې دې باره کې فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ما پیریان او انسانان دې لپاره پیدا کړي دي چې هغوی دې ما وپېژني او زما عبادت دې وکړي. نو د دغه آیت له رویه اصل مدعا د انسان د ژوند د خدای پاک عبادت د خدای پاک معرفت دی او دا دی چې انسان د خدای پاک لپاره شي. فرمایي چې دا خو ظاهره ده چې انسان ته خدا مرتبه حاصله نه ده چې هغه د خپل د ژوند مدعا په خپل کې د خپل د اختیار نه دی، په خپل اختیار په خپل وټاکي، ځکه چې انسان خو نه په خپل مرزي راځي او نه په خپل مرزي واپس ځي، بلکې هغه یو مخلوق دی او چا چې دا پیدا کړی دی او د ټولو حیواناتو په مقابله کې ډېر ټولو نه ښه او اعلی قوتونه دله ورکړي دي. د باقي چې کوم مخلوقات دي د هغوی په مقابله کې انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، بهترینه قوتونه ورکړي دي او هغه د ده د ژوند یوه مدعا ګرځولې ده. که انسان په دغه مدعا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي، خو د انسان د پیدایش مدعا بېشکه د خدای پاک پرستش، د خدای پاک عبادت، د خدای پاک معرفت دی او دا دی چې په خدای پاک کې د انسان
فنا شي. کله چې انسان دا مقصد وړاندې ساتي نو هغه حقیقي مؤمن جوړیږي او د دنیا حسنات هم د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو ذریعه جوړي. نو د انسان ذهني صلاحیتونه، د انسان جسمانی قوتونه، د انسان د مال بهتر حالات، د موجوده زمانه د ایجاداتو نه چې کومه فایده انسان پورته کوي، یا دا ټول خبرې د اچرم انسان په غفلت کې مبتلا نه کی، نه صحت، نه مال، نه د ذهن صلاحیتونه، نه چې زمونږ اخوا دخوا په دنیا کې چې کومه ځلا پړکا ده هغه د مونږ د دغه خبره نه غافل نه کی چې مونږ د خپل پیدایش مقصد هیر کو. حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ویلي وو چې د احمدیانو اکثریت په دغه ملکونو کې د دین په وجه راغلی دی، د مذهب چې کومه پابندۍ په هغوی دي د هغې په وجه راغلی دی چې کوم د هغوی په خپلو ملکونو کې په دوی باندې وي. نو دا خبره همیشه د احمدیان ځان ته وړاندې ساتي چې موږ د دغې خبرې اعلان کوو چې د یوې د تیارو د یوې اوږدې زمانې نه پس د اسلام روښانه انور د مسیحمو په زمانه کې چې راختو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګوۍ مطابق چې د مسلمانانو زړونه به هم د تیارو نه د رڼا طرف ته د حقیقي تعلیم او د بدعاتو نه پاک تعلیم ښودلو په ذریعه به دې طرف ته راوسته، او غیر مسلمو ته به هم د اسلام حقیقي خاصه تعلیم ښودلو. نو په دغه ملکونو کې چې موږ راغلي یو، اوس د هر احمدي دا فرض جوړیږي چې هغه دا اهمه فریضه په پوره طور د پوره کولو کوشش وکړي. هر ځای کې چېرته چې احمدیان شته هغوی دې په خپل ماحول کې دا ووایي، دا دې وښیي چې حقیقي اسلام څه وي. د هر احمدي عمل، د هغه اخلاق، د هغه د عبادتونو معیارونه داسې پکار دي چې هغه د نورو توجه ځان طرف ته راکاږي. دا خبره که یو خوا احمدیان به د نورو په مقابله کې امتیاز وخی، نو ورسره چې کوم د دې مقامي خلک دي هغوی ته به د هغوی کې د تبلیغ لارې پرانستو کې به هم دا مدد ورکوي. نو په دغه خبره هر احمدي ته د پوهېدو ضرورت دی چې دا یو ډېر لوی مقصد دی د هر احمدي، چې مخکې به پخپله د خپل د پیدایش په مقصد باندې پوهېږي او بیا د نورو توجه به د نورو پام به دې طرف ته ګرځي چې هغوی دې د خپل د پیدایش په مقصد باندې پوه شي. دنیا به د دغه حقیقت نه خبري چې کوم د دنیا نعمتونه خدای پاک پیدا کړي دي هغه دې لپاره نه دي چې انسان د خدای پاک نه لرې کړي، بلکې دا د خدای پاک ته د جوختولو لپاره دي. نو ځکه په دې کې هم اعتدال خپل کړئ، ګینې د اعتدال نه بهر وتو په وجه تاسو د تباهۍ طرف ته روان یې. نن 45 کاله مخکې د دنیا داسې د تباهۍ طرف ته د روانېدو تصور نه و، یا د دې د تسلیمولو لپاره د دنیا تیاره نه وه، خو نن سبا حالات بیخي مختلف دي او د کومې تباهۍ طرف ته چې دنیا روانه ده د دې اصل وجه همدا ده چې دوی دا ګڼي چې د غربي دنیا چې کومه ترقي ده دا به دوی بچ کړي، او که نقصان هم شو نو موږ به دا پوره کړو. خو دا د دوی غلطي ده چې داسې سوچ لري. چې کله چې جنګونه راشي د جنګونو تباهي راځي، یا چې کله دا راشي نو بیا که په معاشي لحاظ بېشکه که حکومتونه مستحکمه هم وي، خو داسې ملکونه د جنګونو نه پس د ځان د سنبالولو کوشش مخکې کوي او اوس به هم کوي. او دا کم ملکونه چې کم مستحکمه دي د یورپ ځینې ملکونه، نو دوی خو بیا نور هم زیات بد حالاتو
تتلی شي. نو چرته چې هم احمدیان شته، هغوی دې په عملي کوشش او ټولو نه زیات په دعاګانو دې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو طرف ته د پام وکړي. د خدای پاک فضل دی چې هغه دنیا د تباهۍ نه بچ کولی شي، او د خدای پاک د فضل د جذب کولو لپاره په هغو خبرو باندې د عمل ضرورت دی چې کوم خدای پاک ښودلی دی. د هغه مخې ته په ټیټېدو هغه راضي کېدی شي. هر احمدي ته دا یاد ساتل پکار دی چې صرف د حضرت مسیح موعود علیه السلام منل هغه په دنیا او په آخرت کې د حسناتو مالک نشي جوړولی او نه د اور د عذاب نه بچ کولی شي، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منل په موږ زیاته ذمهواري راولي چې موږ د خپل ژوند د خدای پاک د رضا مطابق جوړ کړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې یاد لرئ چې صرف په بیت سم نه کېږي، خدای پاک په دغه رسم نه راضي کېږي تر څو چې د حقیقي بیت مفهوم پوره نه کړی شي، او تر هغه وخته دا بیت نه دی، صرف رسم دی. نو ځکه ضروري دا ده چې د بیت چې کومه حقیقي منشا ده د هغې د پوره کولو د تاسو کوشش وکړئ. او حقیقي منشا څه ده؟ فرمایي یعنې دا چې تقوا خپله کړئ، قرآن ښه په غور لولئ او په هغې باندې تدبر کوئ او بیا پې عمل کوئ، ځکه چې د خدای پاک سنت هم دا دی چې خدای پاک صرف په اقوال، صرف په خبرو هیڅ چېرې نه خوشحالیږي. او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره ضروري دا ده چې د هغه د احکاماتو باندې عمل وکړی شي، او کم خبرونه چې هغه منې کړي دي خلک، نواهي چې کم د هغه دي، د هغې نه د کومو خبرونو چې هغې ودرولې دي د هغه نه ځان ساتئ. دا یوه داسې صفا خبره ده چې موږ ګورو چې انسان هم صرف په خبرو نه خوشحالیږي، بلکې هغه هم په خدمت خوشحالیږي. رښتونی مسلمان هغوی فرمایي چې رښتونی مسلمان او په د دروغ مسلمان کې هم دا فرق وي چې د دروغجن مسلمان صرف خبرې جوړي او کوي سم نه، او د هغه په مقابله کې حقیقي مسلمان د عمل اظهار کوي، خبرې نه جوړوي. چې کله خدای پاک دا ګوري چې زما بنده ما لپاره عبادت کوي لګیا دی او ما لپاره زما په مخلوق شفقت کوي لګیا دی، نو هغه وخت خپلې فرشتې هغه په هغه نازلوي او په رښتونې او د دروغو مسلمان کې لکه څنګه چې د هغه لوز دی یو فرق ظاهر کی. نو زمونږ د هر تن دا فرض دی چې هغه د رښتوني مسلمان جوړېدو کوشش دی وکړي. دا د دنیا چې کوم حسنات دي او نعمتونه دي دې نه د فایده دې لپاره پورته کړي چې دا به د آخرت د حسناتو وارث جوړوي. موږ د خپل د عبادتونو حق پوره کوونکي دي. هغه خلک دې جوړ شو چې خپل د عبادتونو حق پوره کوي. د دین په وجه د مجبورۍ د لاسه چې موږ خپل ملکونه پرېښي دي او دلته راغلي یو، نو بیا د خدای دې وکړي چې موږ د دین په تعلیماتو باندې عمل کوونکي او د دې حق پوره کوونکي دي شو. خدای پاک دې ټولو له دې توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله